ټیک دی جنگي سیاست تاسو سلام کوم صحیح دی او ما ویل چې د پتا سو باندې ځات مینه ماته نه وکالونه او دې ته پته ز صدیق اکبر ته زوی یارو او ما یو پیر بیا ولا غاتم دی او دا سړي د لته خپل استاو شو بس کې سړي بد کېږي ډېر بد کېږي او د ګنا د دل الله روح کوم توبه مې وکړه او خدای ته مې خدای پاک اوس د علم غواړم او د تیر کال کې د علم نه فارغ شوم هلته نه کالو چې جانګیر سي تاسو د ملاقات پېښ بدل او دا نن داسې ټیم کې ملاقات وشو ډېر خوشاله اوس کال سفر کې روته تبلیغ کې اته میاشتې به وشوي او څلور میاشتې به پاتې دي اوس دی ورکو ټلیفون نه تراغلو او زوی مې هسپتال ته بوتلو مې خدای پاک د زوی چې هسپتال ته زما روان دی او ما ته پته ولګېده شیر خان صاحب دې الله خوشحاله ساتي میډم شهناز را لیدل نمبر کو بس جانګیر سره ملاقات وکړم دا راته ودا شو ډبین کې زه سره ملاقات کوم د الله په دنیا آخرت فیصله کړي نو مې خدای پاک د زوی مې هسپتال ته لاړو او د تاجود نو دې پر چې سونه مال ما کړی یا لزغه جانګیر صاحب ته هدیه کوم د دې ثوابونه زغه ته هدیه کوم زما سره ملاقات نو دا ملاقات زما سره کوم دی تبلیغ ولا فملګری په ډیر ملاویږي ما وته چې دا څه کړي زموږ ژوند په شو بس کې تیر شوی په ګلکاري کې تیر شوی ژوند تیر شوی او جنگیر صاحب تعالی الله جل جلاله دې مې در کړی د دنیا کې زبر خپل لوی الله دا سوال کوم خدای پاک زموږ یې رول چې کوم عزت او کوم مقام او کوم شهرت په دنیا کې ورکړی دي ستا په در کې څه کمی نشته خدای پاک دغه مقام دا ول په آخرت کې ورکړي دغه په در کې څه کمی خو نشته کنه څوک یو دوه قدم واخلي تعالی درشي څوک یو دوه قدم واخلي تعالی درشي د چا خپې په مزل ستړي شي ناکام شي دا ملاقات زمونږ دا ډېر ښکلي ملګري اهل الله در پسې راغلي دي او دوی ماته چې تاسو سره ځي نو موږ سره ځو مې راځه خو ډېر مصروف وي مشکلات وي ګور نه شي موږ د شوبز د ملګرو هر څه پته ده نو جنګیر صاحب دولس ورځې ډېر بې انتها خوشحاله او دا ډېر ځل نه دی په زما پر سری زما په خپل ځای باندې د تبلیغ مرکز خلک چې تبلیغ خلک چې دا زما ډېر زیات خوښي زما په ډېر ملګري دي ما به د باري شروع کې شوټینګ کوو تاسو یقین وساتئ چې هر زیارت د هغې روټۍ رایول نه راوړه او موږ سره په جمع کېناستل ټول ملګري به راسره کېناستل او ګپ شپ هم لګول بس الله دې د منافقت نه وساتي امين الله دې د بل د ازار نه وساتي امين او الله دې هر څوک د انسان د ازار نه وساتي د انسان ازار ډېر سخت شي الله خپل ګناهونه به توبه کوي الله به خپله توبه کوي دا انسان ازار درته نشي بخښلی دا اختیار غذا سره نه دی زه همیشه دا سوال کوم چې خدای د چا ازار راپسې مه کړي دا نه به زه بخښنه غواړم د دوی باچا ته به مې وبخښې انسان ته راګیر شو بیا به راته نه ګرفتاري تاسو مصروف ژوند دی تاسو ته مصروف ژوندګي دی راته ویل تاسو په ټابات ته روان دي او دا رو دي داسې دي مته څلور میاشتې پاتې دي دا د څلور میاشتې پاتې دي او چونکې تاسو سره ملګرو ډېر زیات ملاقاتونه شوي دي کېږي سره او دا در پسې داسې ملګری راغلی دی ستا شک ستا رور او بیا به تاسو صدیق اکبر سره ډېر ناسته پاسته کوي ډېره زیاته هغې زما ټیچر دی وایي زما ماسټر دی هغه الله دې وبخښي الله الله رحمت وواړه الله مې بس دا د هغې محنت دی را سره دا د هغې مینه ده را سره دا د هغې ښوونه ده را سره چې نن تر دې ځي الله راوستي الله دې هغې وبخښي ډېر ډېر او سره زمونږ ده الله دې زموږ د ګناهونو موږ ته معاف کړي الله دې موږ هم په سمه لاره کړي دا د الله احسان دی چې تر ننه پورې مطلب د چا نه لیدلی دی چاته مې په زړه کې څه حسد نشته چاته مې په زړه کې څه بغض نشته د چا د مال حال د غل نه یم د چا عزت ته غل نه یم د چا راپورې څه شته نه دا د الله په ما احسان دا یو احسان دی چې راکوي یعنې ما کې باقي هېڅ پکې نشته الله دې ستاسو مزید حفاظت وکړي او چې چاته مې ویل ته خو دومره نایس انسان یې دومره نرم دله دومره مینهناک وایي ټایم نه ورکوي هغه سره ټایم نشته او دا یا الله ما ته وکړې وایي بظاهر لباس غلط د سړي مه شي منځ ګوره چې چغځی دی که مټاک دی نو ډېر ښکلی انسان دی ډېر خوږ انسان دی او ما آصف خان را سره یو درې څلور روزې ولګولې لیکن منیجر صاحب لومړنۍ سي روزه مې هغه سره لګېدلې الله دې مغفرت نصیب کړي او نعمت صاحب را سره الحمدلله څلور سي روزې ولګولې نو ستاسو ژوند خو ډېر زیات مصروف دی او زه به ان شاء الله دا درخواست
چې تاسو کله مسؤلیت نه زما سلو مې صفات دي ډېر نه او ملګری خو ډېر راغلي په دا باندې ورو نه یو څه ورځې تاسو نه دا تاسو د مسؤلیت هغه به د الله لپاره زه په خپله تېرو واسطه د اعلام راته ضرورت دی تاسو راته وویل دا زما لپاره ډېره غټه خبره اصل کې زه روان یم هغه دفتر نه بس انشاءالله تعالی الله دې نصرت راکړي والله دې قبول کړي زه پرې روان ماشاءالله الله دې قبول د هغې نه مخکې دا زما خپله اراده ده چې زه به یو څلور ورځو لا دې ورځو دا به زه زما په خپله چې اول زه خو دې زده کړم خدای پاکه او دغه چې د روغ سره دی لګي ان شاء الله امید کوم یو درمن د بل درمن په حال پوهیږي دا نه ترس خلک زما په حال خنديږي ان شاء الله مزید نو یو څه په ان شاء الله زه په څنګه الله سفر کې او تاسو د مزاج او ان شاء الله هغه د ورځې په خپل تي ان شاء الله د باندې بل ځان سره وړي کوي ما ته په یو میسج وکړ تاسو نمبر باندې راشي چې کله زه دا دې دغه نه دا شو کارو شو کړم تاسو ته کار تاسو په خپل نه تلمي نو ان شاء الله ځکه چې نو ولې چې نمبر سره نشته دا بس تاسو ما سره شي ان شاء الله او دا به شي نسي ورور لدي بقولي غرض الوقت ما شاء الله زبط الوقت وما لأن بلار كي تواجهني دبني إسرائيل ده بيرمبران مش بشان ده قبلي أو ده تقريبا زمان الحمد لله حتى مياشت دسي بمشكلات وجودي أنا وري بشيء دي لونا كذي أيوة أتوقع على زي ما دي ده مبني أوروتيم إنه إن شاء الله جانجير سبدا تاشي كم قيمة لا كم وقت وده كم من الأكل جنا مالا بارد إيجاد قابل الحمد لله سبحان الله جل الله باك قبول جاي جانجير او ملګرو دوا كويسة بس اخر هذا ما يخلص صحيح تاسو په سفر کې دعاګانې به تکوم ان شاء الله ملګرو ټول د دعاګانې وکړي الله جل جلاله دې پښتنو له ډیو سرماور کړی دا او خلک چې دغه دي مولانا تاج اکبر نو خو ډېر ښه انسان دی زما د پیله ملاقات ورسره شو نو له کالونه او الله پاک د شیرخان سره جوړ کړ الله دې الله پاک دې بدلی درکې وروره او ما د خلکو ټیم نور کې دا داسې ټیم نور الله څنګه ټیم پکې الله دې د دنیا او آخرت فیصله کړي او الله دې زموږ راتلونکي پوره کړي رب ذل جلال دې سره زموږ اخره خاتمه په ایمان امين او دا سفر دې الله پاک په خیر کړي او ان شاء الله تاسو کله غشي نو زه په خپل کور بیا زما زړه غواړي کنه ان شاء الله که ژوند نصیب وو یو ملاقات دې ټیم د تمامه دنیا چې ذمہ دار دي د تبلیغ جماعت چې رئیس سره بیا زستایو ملاقات وکړو ان شاء الله ادب ان شاء الله زموږ په لور تاسو ان شاء الله